پکار دی. بیا زمارونو تاسو په دې خبره باندې غور او فکر وکړئ چې یو طرف ته وایي چې هغه به امتی هغه به رسول نه، بل طرف ته دا عقیده دا چې الله عیسی علیہ السلام آسمانونو ته پورته کړی دی، د قیامت نه مخکې به هغه نزول کیږي. عام انسان آسمان ته خطی شي؟ د عام انسان نزول د اسمان نه کیږي؟ دا خو خرق عادت شي شو، دا خو معجزه شو، او معجزه د پیغمبر سره خاص یو کنه. نو دا څنګه امتی دی چې هغه الله معجزه به ورکړي، دومره زبردست معجزه چې اسمان ته خېجولې ده او بیا د اسمان نه به دغه نزول زمکه ته کیږي. بیا چې کله د هغه نزول شي او دجال عیسی علیہ السلام ته صرف وګوري نو په هغه کتو سره داسې به ولی شي لکه مالګه چې په اوبو کې ولی شي. دا معجزه ده کنه؟ ده دا معجزه هغه ته څنګه ملاويږي؟ بیا دغه روایتونو کې راځي چې د عیسی علیہ السلام په وخت کې هر کاڼ او هر بوټه به خبرې کوي. دا معجزه ده کنه؟ ده ما سره او تاسو سره کاڼ او بوټي خبرې کوي. هر کاڼ هر بوټه چې دغه به आवाज کوي تعال یا مسلم ورای يهودي، اے مسلمان راشه، اے مسلمه راشه، زمانه رسته و يهودي پټ شوی دی. يهوديان چې دغه به کاڼو بوټو شاته پټيږي او کاڼي بوټي به आवाज کوي. نو دا پیغمبر شو، رسول شو که عام انسان شو چې کاڼي او بوټي داغه سره خبرې وکړي؟ حالانکه داغه په ژوند کې دا معجزه هغه ته نو ملاوي شوی او روایتو کې راځي چې کله هغه راغی نو هغه ته به دا معجزه ملاويږي. موبایل سایلنٹ کې وساتو. بیا عیسی علیہ السلام چې کله خپل سا په بهر باندې ورځي، موږ سا اخلو سا ورځو کنه، چې کله هغه پوکې وਹੀ داغه په دې پوکې سره داغه په دې سا سره چې کله داغه سا اوزیل دې خلینا دغه سا په وجه باندې دغه پوکې په وجه باندې په دنیا کې چې په کومه کونه کې په کوم ګډ کې د دنیا په مخ باندې چې کم ځای کې څوک کافر او مشرک هغه ټول مړ شي، قتل بشي، هلاک بشي. دې نه غټه بل معجزه شته؟ دومره غټه معجزه به هغه سره ای چې صرف داغه په سره هر کافر او مشرک چې هغه مړ شي. حالانکه دا د قران د ډیر آیاتونو نم خلاف دي. داغه په دور کې کفر او شرک به ختم شي، ټول به یو اسلام شي. دا د قران خلاف دی. الله رب العزت فرمایي چې اختلاف به همیشه وي، اختلاف به همیشه وي. ان شاء الله که وخت ملاو شو دا دلال به تاسو ته پیش کما. بیا روایتو کې راځي چې عیسی علیہ السلام خپل مرګرو ته چې داغه سره کوم مرګري یو بنو ماخلی، اے فلانیه په جنت کې ستاده مقام دی، اے فلانیه په جنت کې ستاده مقام دی. جنت د غیب خبر دی کنه دی چې په جنت کې داغه مقام هغه ته خیدا د وਹੀ په ذریعہ به کا آسی وي، او چې وਹੀ چاته راضي هغه پیغمبري کا عام انسان وي. دې خلکو نه تاسو کوي چې تاسو د عیسی علیہ السلام نزول منئ، لیکن تاسو دغه روایت کتلی دی په خپل باندې یا صرف دا مشرانو لیکلي دي کتاب کې او بس تاسو منلي دي؟ مونږ وایو یو سړی وایي چې عیسی علیہ السلام راځي، هغه رسول راځي، بیا دې زموږ سره خبره وکړي، نشي ثابتولی. مونږ به ثابتو چې د قرآن منکر دی، ځکه قرآن مجید وایي ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول الله وخاتم النبیین. محمد علیہ السلام نه رسته بل پیغمبر او رسول نشته دی. څوک چې دا منی ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئک هم الكافرون. قرآن وایي چې دا الله د کتاب فیصله څوک نه منی دا کافر دی. او که یو سړی دا وایي چې هغه به امتی راځي، نو موږ وایو دې سړی روایت کې د عیسی علیہ السلام په نزول چې کوم راغلی هغه نه دي کتلی.
کچری دا قتلې وې نو د به چرتم دانوي چې عیسی علیه السلام به امت راضي ځکه چې په یو روایت کې دانشته چې هغه به امت راضي یو روایت کې دانشته او څومره روایتونه چې دي هغه روایتونه د معجزاتو نه ډک دي او معجزات چې دي هغه د انبیاء سره خاص دي بیا دغه د مسلم بخاری روایتونو کې راځي چې آخر کې چې د عیسی علیه السلام دور کلا کفر ختم شي او ټول یو اسلام شي داسې حالات وراشي چې یو انار چې دی هغه 40 کسان خوري یو انار دومره غټ انار دی دا هغه پوستکه چې وباسي نو باغې باندې سفر چې واچي چت واچي نو دا هغه سفر د لاندې 40 کسان چې هغه براتلی شي دومره بداغه پوستکه بیا دا هغه نه وروسته آخر کې الله رب العزت وَإِذْ أَوْحَى اللَّهُ إِلَىٰ عِيسَىٰ الله به عیسی علیہ السلام ته وحی وکي سو وحی به وکي چې وس یاجوج ماجوج راضي او دغه خلکو د مقابله پتا کې توان نشته ده واستقبل مرګي والا او کوی تور طرف ته لاړ شه نبی عیسی علیہ السلام چې ده هغه خپل مرګري والی سره د مرګرو نه کوی تور طرف ته راشي او یاجوج ماجوج براشي او دا غي نه رسته بیا قیامت چې ده هغه برپشي پس پدې کې تاسو لغور او فکر وکړئ یو خدای دې تمام روایتونو دا ثابتي کی چې عیسی علیہ السلام سره معجزات او معجزات ته انبیاء سره عیسی علیہ السلام ته وحی کیږي او وحی پیغمبران ته کیږي شریعت سره چې کوم وحی تعلق ساتي بیا دغه روایتو کې چې کوم راغلي چې اسلام به ټول ملک خور شي کفر به ختم شي لکه مثال په تور باندې د سورته هود آیت چې دا غووري آیت نمبر 1 ولو شاء ربك لجعل الناس امه واحده ولكن يزالون مختلفين الله فرمایي که ستارب غوښتلې وي دا ټول امت به یو کړي وي لیکن همیشه به خلق په اختلاف کې دا قرآن فیصله ده همیشه به خلق په اختلاف کې دارنګي قرآن مجید کې سورۃ اعراف وګورئ اللہ رب العزت سورۃ اعراف کی اور دارنگ سورۃ مائدہ کی 55 نمبر آیت کی اللہ رب العزت اہل کتاب و باب کی فرمائی چدا اہل کتاب آیت نمبر 65 کے راضی وَأَلْقَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ د قیامت پوری اللہ رب العزت فرمائی چې د دوی پزړونو کې کینه او بغض چې دا وځواچو ما د قیامت پوری دارنګ نور قرآن مجید کی دے قسم آیاتوں نے چھدے آگا موجود دی کہ اختلاف کینا جنگ دشمنی دا تر دا قیامت پوری بھئی دانے چھدے قیامت نمک کی عیسی علیہ السلام برازی او اسلام بر ټول خور شو
کینا او کفر او شرک او دا شوزونه به ختم شي، اختلاف به ختم شي. دا نشي کېدی، دا د قرآن خلاف دي. دویمه خبره چې عیسی علیه السلام د نزول لپاره کم روایتونه پیش کړي، روایتونه لغون تکي منظر چې داغه ماستاسو مخ کې پیش کو. وز د قران مجید نا آیاتونه چې داغه د عیسی علیه السلام د نزول لپاره چې داغه پیش کړي چې عیسی علیه السلام ورازي، او د قران د دې آیاتونو نه دا خبره ثابت ده. لکه مثال په تور باندې یو دا آیت ته ويكلم الناس في المهد وكهلا ومن الصالحين، دا عیسی علیہ السلام به کلام کوي د خلق سره. بیبي مریم ته الله بشارت ورکړي عیسی علیہ السلام لا پیدا نه دی، چې دې به کلام کوي د خلق سره فی المهد وکهلا، د مور په غیږ کې او په لوی عمر کې. د دې آیت نه د عیسی علیہ السلام نزول چې هغه ثابتای چې ګوره عیسی علیہ السلام د مور په غیږ کې کلام کړو، او دا کلام چې د سورته مریم نه ثابت ده. سورته مریم آیاتونه چې هغه تاسو وګورئ، چې کله بیبي مریم عیسی علیہ السلام غیږ کې اغسته او رااله، نو هغه وخت کې خلق اعتراض کو، فاتت به قومها تحمله قالوا یا مریم لقد جئت شیئا فریا. چې دا تاسو کو اے بیبي مریم ساجبه کون ته کې کار دیو کو، مور ثابت کار نه و، پلار ثابت سړی نه و، دا تاسو کړل، خاوند دشته نه او زوی تاسو شو، څنګه زوی شو؟ بیبي مریم چې ده هغه فاشارت الیه عیسی علیہ السلام ته اشاره وکړه چې دنه تاسو کوي. جواب چې هغه وی قالو کیف نکلم من کان فی المهد صبیا، دا وړوکه معصوم چې بغیر کې ده به خبرې کوي. عیسی علیہ السلام دغه وخت کې قال هو انی عبد الله، د الله بنده یم. او دا پورا کلام داغه چې دغه سوره مریم کې الله ذکر کړی دی. نو د مهد دا خبرې دی دا خو د قران نه ثابت دي، دا دغه معجزه وا، لیکن دا کهل خبرې د لوی عمر خبرې بیا پدې کې یو د فریب د دا کاروم اخلي چې کهل چې دی هغه بډاوالی ته وي، او عیسی علیہ السلام باندې لا بډاواله نور راغله چې هغه د دنیا نه لاړو، حالانکه کهل هغه عمر چې هغه پوخ عمر دی، د دې شو کال نه رسته دا ټول کهل دی. بلکې د قران پر اړه کې کچري ګورې نو د مهد زد چې دا کهل دی، چې کله د دومره عمر شو چې د په غیږ کې نشي اغستل شي، دا د غیږ قابل نه دی، دا بیا کهل ته داخل شو، ځکه چې د مهد نه رسته کهل قران ذکر کړی دی. بہرحال دا آیاتونه د سورته مریم تاسو چې وګورئ نو د مهد د آیت نمبر 1 کې الله رب العزت هغه ذکر کړل، نو بیا آیت نمبر 13 کې ګورئ نو دا کهل الله هغه تقریر هغه ذکر کو، وان الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم. دا هغه د کهل هغه تقریر او چې کله عیسی علیہ السلام لوی شو، لکه سورته مائده کې الله رب العزت دا ذکر کړی دی چې عیسی علیہ السلام خپل امت ته آیت نمبر 2 کې وګورئ، د عیسی علیہ السلام دا دعوت الله رب العزت چې دا ذکر کړی دی، او د دین وروسته بیا آیت نمبر
یوصل ولسم کم الله رب العزت دا تقریر د عیسی علیہ السلام چې دا ذکر کړی دی. آیت نمبر 2 یایم کې الله فرمایي وقال المسيح يا بني اسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم انه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنه ومأواه النار وما للظالمين من انصار. عیسی علیہ السلام وی چې اے بنی اسرائیل د الله عبادت کوي چې زما او تاسو رب دی او چا چې د الله سره شرک کو نو په د باندې جنت حرام او د زی چې د همیشه غ جهنم دی او د داسې ظالمانو به سو خلاصون کې سو امدادي بنئ. او آیت نمبر یوصل نلسم کې الله رب العزت بیا د عیسی علیہ السلام هغه ذکر کوي چې د قیامت پر ورځ باندې کله الله عیسی علیہ السلام راپورته کې او تاسو ته وکي چې تاسو خلکو ته ویلو چې ما الہ وګرځوي نو هغه وخت به عیسی علیہ السلام وایي چې اے الله ما قلت لهم الا ما امرتني به ما نو ویل دي ته مگر هغه چې تا ما ته ویلو هغه داو ان عبد الله چې د یو الله عبادت کوي ربي وربكم چې زما استاد رب دې وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم او اے الله چې طرف څو پورې په دې کې ژوند دی او ما موجود ما دغه دعوت ما چلولې ده. فلما توفیتنی کله چې تا وفات کا مرګ را باندې راوستو كنت انت الرقيب عليهم دا غینه پس اے الله بیا ته په دې باندې نگہبان وې ما ته بیا پته نشته چې څه شي دي ما ته بیا هیڅ پته نشته ده. بیا قران مجید د عیسی علیہ السلام هغه دورم ذکر کړل فلما احس عیسی منهم الكفر چې کله عیسی علیہ السلام دعوت وچلو او عیسی علیہ السلام ته ظاهر شو د دې کفر چې دا ایمان راوړو وال نه دي نو بیا هغه आवाज کو من انصار الی الله څوک چې زما امداد وکړي د الله په دین کې اوس قتال د پاره عیسی علیہ السلام کوزيږي. تبلیغ د عیسی علیہ السلام په کهل کې د قران نه ثابت ده او قتال جهاد د عیسی علیہ السلام چې دغه د قران نه ثابت ده. عیسی علیہ السلام چې د الله د دین د پاره کم تګودو کړی دي کم مهنت کړي ده کم چې الله په هغه باندې لازم کړی و هغه ډیوټي هغه خپل پوره کړل د قران نه ثابت دي. قال الحواریون نحن انصار الله حواریان وی چې موږ بس امداد کو د الله په دین کې. او بیا سورته صف کې د الله دا غږ ذکر کړی دی چې عیسی علیہ السلام کله د مرګرو سره میدان قتال ته کوشو او د يهودو سره مقابله وکړه نو الله رب العزت فرمای فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين. دا د مؤمنانو جماعت د عیسی علیہ السلام د مرګرو جماعت د عیسی علیہ السلام جماعت دا ما غالب کړل الله فرمای دا وی په دشمنانو باندې په کافرانو باندې. ورته قرآن نه دا ټولي خبري ثابت دي. عیسی علیہ السلام تبلیغ کړی دی په کهل کې عیسی علیہ السلام قتال کړی دی د کافرو سره په کهل کې عیسی علیہ السلام ته الله غلبه ورکړل په دنیا کې دانا چې عیسی علیہ السلام چې دغه دنیا کې الله الیاذ بالله قادر نو د يهودو نه د بچ کولو لپاره الله اسمان ته وخیجو. حالانکه دا خبره د سورته مریم د دې آیات نم خلاف تا چې د قیامت پر ورځ باندې کله عیسی علیہ السلام الله راپورته کی نو کوم احسانات چې الله رب العزت په عیسی علیہ السلام باندې کړیو نو هغه احسانات به الله رب العزت یادای. اذ قال الله یا عیسی ابن مریم اذكر نعمتي اے عیسی زما غ نعمتونه یاد کا علیکا چې ما پتا باندې کړیو وعلى والدتک او ستا په مور باندې هغه احسانات ما کړیو اذ ایتک بروح القدس چې پاغه روح پاک سره په امر پاک سره ما ته مضبوط کړی وي ور برخه تول ته ضرورت نشته ده په امر پاک سره الله وی دنیا کې ما ته پزمکه باندې مضبوط کړی وي. دویم احسان الله وی تکلم الناس فی المهدی خبرې به کولې تا په زانګو کې
وکهلن او هغه خبرې تا په کهل کې کړي دي دې ته معجزه وایي چې کله داغه په کهل کې خبرې ثابت نشي داغه نبوت نه ثابتېږي بیا ځکه چې داغه د اړوکوالي او خبرې چې دي هغه وخت دغه خبرې خو داغه د نبوت صداقت